طریقین یو طریقه ده د آسانی لپاره موږ وایو که چاته بله طریقه یاد نه کړه د دې باندې دي خپل چې دی نو دغه دي وکړي لږ دي ووایي دا وګورئ واړه په دې طریقې باندې دا کسکی دا به داسې وي دا کسکی موږ راویستل دا پتونه به کې راغلي دا به لاندې راولو ټوله دې وایي او دا به احرام کې د احرام په سالرو کې غوټه ورکول چونکې دا مکروه دي موږ به ولورکړو دا یو بل د هر چا د قد و قامت موافق چې دی نو دا به سالري په دې کې فایده دا ده چې یو خو پکې تستر دی پرده پکې زیاته ده او دویم دا که چېرې موږ ګزونه د پرتوګ په شان دې کې تېر شوي ښه په اسانۍ باندې په دې کې اړو څه چې دی کړه په دې طریقې باندې موږ دا هغه وکړو بیا ورته یو دا به ځان له بار بار په خپل کور کې په کمره کې هغه وکړئ نو هله به چې دی نو تاسو ته هغه زده به شي عمله دا په دې کې موږ پتونه هغه برابر څرنګه چې پړکې ښکاره کول هغه په عامو حالاتو کې دي په احرام کې به په دې له پاسه باندې که تاسو پټه هغه تړئ تړلی شي د هغې ګنجایش دی بلکې پکار دی چې موږ هغه وتړو ځکه په دې کې خپل پاسپورټ وغیره چې څه هغه پکې دا له پاسنی څادر د دې له پاسني څادر چې کله موږ په ایرپورټ کې دا تړو په دې طریقې باندې باچې کېده که وتړو به برکات نفل هغه به وکړو قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد په دویم رکعت کې سلام چې لکه هغه ما وګرځو څومره دعا کولی شو دعا چې لکه هغه به وکړو بیا به دقل دقیقې به نو او دغه وکړو نیت به اللهم اني اريد العمره فيسرها لي وتقبلها مني اے الله زما د عمرې اراده ده ما دې آسان او زما دې قبول کړي کله چې موږ حرم شریف ته هغه ورسېدلو نو موږ به راځو حرم ته چې لکه هغه موږ داخلېږو گویا کې زرالما حرم شریف ته هغه داخل هم شو چې کله په اول نظر باندې زما نظر چې دی بیت الله شریف باندې هغه ولګي نو یو طرف ته به شمه او دعا به یو طرف ته هلته کې به ګڼئ چې څومره دعاګانې کولی شو د خپل ځان لپاره څرنګه چې محمد علي صاحب وایي د دې